وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی د نرخزی په باره کې چې هغه وفات شي نو د هغه د غسل څه حکم دی. نو فقهاو په کتابونو کې نقل کړی دی چې د بلوغ نه مخکې خو د هغې پیژنګلو داسې کېږي چې د کم اندام نه بول کوي تش، نو په هغې باندې به فیصله کېږي. او که چېرته د دواړو نه بول کېږي بیا چې د کم نه بول زیات کېږي هغې ته به اعتباري، او که د دواړو نه یو شان کېږي بیا چې د کم نه اول کې بول راوځي نو هغې ته اعتبار دی. په دې دریو علامو کې خامخا یو علامه ظاهریږي نو د هماغه مطابق به فیصله کېږي. نو که نارینه اندام نه مثلا بول راتله، یا مثلا د نارینه د اندام نه ډیر راتله، یا مثلا اول د هغې نه بول راتله، نو نارینه به فرض کېږي. او که نه معامله بالعکس وه نو بیا به زنانه فرض کېږي. او د بلوغ نه پس خو بیا پیژنګلو اسانه ده، نو که چېرته ګیره یا برېتې راښکاره شو نو نارینه به حسابېږي، او که چېرته ثدیین سینې راښکاره شو نو بیا به زنانه حسابېږي. نو بیا هم حکم ښکاره ده. نو که چېرته ګیره او برېتې راښکاره شو نو نارینه دی، غسل به نارینه ورکوي. او که برېت یا ګیره راښکاره نه شوه، سینې راښکاره شو، نو بیا به زنانه ورته غسل ورکوي. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. یو سوال کړی دی، وایي نستوړي که سړی راغونډ کړي نو مونځ کېږي که نه کېږي. نستوړي چې د څنګلو نه ښکته وي نو بیا مونځ بلا کراهیته جایز دی. خو که داسې وي چې بالکل هغه څنګلې هم ښکاري نو بیا دغه صورت کې مونځ مکروه دی. یو بل سوال کړی دی چې یو څاروی د هغه ذبحه مشکله وي، نو چې ذبحه یې مشکله وي په هغه باندې به ډز وکړی شي، چې کله را پرېوځي نو بیا به هغې نه پس ذبحه کړی شي، بیا حلال دی. یو بل سوال کړی دی، وایي ما په رمضان کې څه روژې خوړلي دي د مرض د وجې نه، اوس د هغې قضا راوړم. نو وایي بغیر د پیشنمي نه روژې نیول صحیح دي؟ ولې صحیح نه دي؟ پیشنمی جدا ثواب لري او یو مستقل عبادت دی، را پاسېدلو کې اجر دی او برکت پکې دی، د احادیثو نه معلومیږي. خو که یو سړی را پانسېدی او په نهره باندې روژه نیسي نو روژه یې صحیح ده.